بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا المرحوم. خالي نو مخکې سبق کې خطبه ویل شولا تعالی حمد و ثنا پای کې بیان شولا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف او صحابه کرامو باندې او په خالدان دای باندې نو داغې نو ورسته دی چې بعد الحمد والصلاه د حمد او صلات نو ورسته دا منار کتاب چې نو دا ډیر زیات عظیم الشان کتاب دی خو لکه فرق پکې داو دا پکې داو نو قص پکې داو چې لکه په کتابونو د اصول کې د متن او د عبارت په اعتبار سره مختصر دی نکتې پکې ډېرې دي او لکه شارحین چې کوم زمونږ نه مخکې تیر شوي دي یو خدا چې لکه هغو کې غلطۍ نه لري بچ شوي او بل دا چې لکه د هغې هغه ګران ګران جګونه هغو نه دي حل کړي او بل دا چې لکه بعضې شروحات هغه داسې شروحات دي چې هغه لکه بالکل مختصر دی دومره مختصر دی چې لکه هغې باندې څوک په مطلب باندې پوهېږم نه او بعضې پکې دومره اوږدې دي که سړی پکې خپل حاجت او خپل مطلوب غواړي جواب پکې هم نشي موندلی نو کله دا خبره د دې کتاب و چې کتاب خو عام ډېر زیات و او داسې یو عظیم الشانه غوندې شرح یې نه وه نو زما په زړه کې دا خبره راغله یاره چې د دې هغه داسې یو کتاب لیکل غواړي چې د دې هغه مغلق خبرې د دې هغه ګرانې خبرې چې نه هغه حل شي او د دې هغه مشکلات واضح شي اعتراض او جواب په پکې نه کوم په دې کتاب کې او دغه شان که مخکې چا نه غلطیانې کړي دي کوم شارحینو نه پکې هم نه بیانوم خو لکه زه وزګار نه وم دې خبرې ته او ډېر زیات لکه وخت را سره هم نه او نور مصروفیات هم ډېر زیات سیوا نو لکه ما دا کار نه شو کولی بس لږې مو چې کوم به خو لکه مقره ته نه میلاوېدله نو چې کله زه بیا حج له لاړم نو په هغه زمانه کې لکه ما ته ویلو چې اول به سړي عمره وکړله بیا په دوه نیم میاشتې درې میاشتو پورې به هلته و بیا به حج وکړو بیا به راتلو نو په دغه دوه میاشتو کې لکه ما ته د دغې مسجد نبوي او د مسجد حرام د هغې امامانو ما ته وویل چې هرته داسې یو شرح ولیکه نو ما د هغو په دغه باندې شروع کړه په مقصد باندې او هلته کې په دغې سفر کې ما دغه ولیکله نور الانوار شرح مې ولیکله نو وجه تالیف ښیي چې ما ولې ولیکله نو څه ګوره وته وقدیما کان یختلج فی قلبي او د ډېر زمانې نه قدیما معنا د لرې زمانې زما پزله کې دا خبر راتلله یعنی ناستو زما پزله کې دا خبره کومه خبره ان اشرحه شرحا چې زه ولیکم د دې یو داسې شرحه ينحل منه مغلقاته چې حل کړی شي د دې نه چې حل شي د دې نه د دې هغه مغلق ګران ګران ځایونه مغلق چې بند کړلی شي معنا دا که نه چې لکه دا داسې وي چې لکه څنګه چې په یو کمره کې یو چیز بني او هغه سړی تاله کولاو کړي نو دغه شان د پایې کې په دې منار کې هغه پټ پټ څیزونه و چې هغه بنو نو ما د هغه داسې ده لکه چې کولاو مې کړلو ويوضح مشکلاته او د دې هغه مشکلات ويوضح مشکلات او د دې هغه مشکلات چې داسې شي واضح شي من غیر تعرض للاعتراض والجواب بغیر د دې نه چې اعتراض د تعرض کول نه اعتراض او جواب ده یعنی اعتراضات او جوابات دا په کې نه بیانوم په خپل کتاب کې په شرح کې خو صرف دا چې هغه مغلق خبره دا واضح شي او مشکلات آسان شي ولا ذکر لما صدر منهم من الخلل والاضطراب او نه دا چې ذکر کولای کېږي په دې کې هغه چې مخکې صادر شوي دي د علماء کرامونه من الخلل والاضطراب دا غلطیانو نه او دا استراب او خلل واړه دغه ته ویل کېږي غلطیانو نه یعنی د دې شارحینو نه چې کومه غلطیانې راغلي دي نو هغه غلطیانې دې ته به زه تعرض نه کوم ولم يتفق لي ذلك وې زما په زړه کې خدا خبره وه خو ما د اتفاق نه میلاوېدو د دې خبرې ولې لکثرت المشاغل وضيق المحامل یو خدای چې مشاغل دي نن ډېر زیات سیوا و زما نو د هغې مشغلو د ډېروالي د وجې نه ما ته موقع نه میلاوي ده وضيق المحامل او بل دا چې لکه فرصت راته تنګ د موقع د تنګوالي د وجې نه یعنی فرصت نه راته موقع راته نه میلاوېدله فاذا انا وصلت الى المدينه المنوره والبلده المكرمه پس کله چې زه ورسېدم مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته بلده المکرمه نه مراد دغه د مکه مکرمه فقرأ علی الكتاب المذکور بعض خلانی نو ولوستو په ما باندې دا مذکوره کتاب بعض زما دوستانو خلان د خلیل جمع ده خلیل ملګری دوست ویل کېږي وخلص اخوانی او زما غ خالص ملګرو خالص رونو اخلاصمند رونو من الخطباء المعظمه چې دا مشران او غړ خطیبانو
للحرم الشریف د حرم شریف والمسجد المنیف او د مسجد نبوي چې زما د ملګری دا عام خلق نه وو بلکې د مسجد حرام او د مسجد نبوي امامان مو داغه خطیبانو خو زما سره ملګرتیا ډیره زیاته وا او زما سره مینه ونه ماته ما باندې دا کتاب ولوستو په دغه زمانه کې فاقترحوا بهذا الامر العظيم والخطب الجسيم فسغو خواهش وکو فاقترحوا غو خواهش وکو د دې لوی کار او د اهم کار دو ما د خواهش وکړو چې دا لوی کار دی او اهم کار دی او دا توقع په دې منار باندې شرح ولیکا وحكموا علي جبرا هغه ما د بزور باندې حکم وکړو ولم يتركوا لي عذرا ولم يتركوا لي عذرا هغه ما ته هیڅ عذر پرې نه خونو مطلب دا کنه چې ما ته هغه یو را باندې حکم وکړو کوم ډیر عذرونه پېښ کړو هیڅ عذر را ده پاتې نه کو او ما ته چې تخامخا دا اهم کار دی او دا غټ کار دا وکا چې سی چل وکا په منار باندې شرح ولیکا فشرعت في اسعاف مأمولهم وانجاح مسؤولهم على حسب ما كان مستحضرا لي في الحال فشرعت ما شروع وکړه في اسعاف مأمولهم د دود ارزو د پوره کولو لپاره مأمول ارزو د دود ارزو پوره کولو لپاره به شروع وکړه د دود ارزو په پوره کولو کې به شروع وکړه وانجاح مسؤولهم او دو چې کم څه زمانه وختلو د هغه په پوره کولو دی د هغه په پوره کولو کې به شروع وکړه على حسب ما كان مستحضرا لي في الحال په اعتبار دا سره کوم چې ما د فی الحال په ذهن کې مستحضرو یعنی ما د چې کوم سیادو کنه ځکه چې خو حج لتلو نه الله کو سره کتابونه نه وي ما د چې کوم خبره اترې یادې وي نو هغه په پای می شروع کړله من غیر توجه الى ما قيل او يقال بغیر توجه نه قيل او يقال ته چې قيل که چرته دې سو ویل شي جو قالو جدي سي ورته ویل شي لکه په شعر تعظیم کې په دې کې چې دي و ان قيل که چرته سره دې سو ساده ځان نه خبرو او دا ورته که چرته دې سو هغه ته ما دې نکاح ته پلار ته به کماوي ځنه ما خو نه دې که چرته دې سو وي نو یو قالو ته په دې سو ویل کېږي نو نه ما چې دا کتاب لیکل نه نو په دې کې ما ته وجونه لکړي قيل او يقال ته چې کله سو ویل شي دا ته په دې سو ویل کېږي وسته ساده خبره اترې مې کړې وسميته بكتاب نور الانوار في شرح المنار امانم کې غوډل دې کتاب لا د نور الانوار په شرح د منار کې والله الموافق في البدايه والنهايه الله تعالی توفیق ورکوونکی دی ابتدا او د انتها کې وهو حسبي للسعاده والهدايه هغه کافی دی زماره لپاره د نیک بختیا او د هدایت والمسؤول عنه او سوال کولای کېږي د دې الله نه اي يجعله خالصا لوجهه الكريم چې الله تعالی دا کتاب وګرځي خالص د خپل رضا لپاره ولا حول ولا قوه الا بالله نشته د نیکی توفیق ورکوونکې او نشته د نیکی د ګناه نه بچکوونکې الا بالله مگر صرف او صرف د الله ر العلی جلیل لوی ذاته العظیم او ډیر لوی کبرای ولا ذاته قال المصنف بعد ما تيمن بالتسميه مصنف چې کله تسمیه سره برکت حاصل کو نو داغې نه ورسته دی وای اوس ما ته وګورئ الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم نو دې اوس د دې نه الحمدلله الذي هدانا د دې نه دغه شروع شو منار شروع شو او دا منار دا ټکوي چې الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم د دې کتاب طریقه بدایي کنا چې لکه کم ټکي چې سور دی یا په کم ټکی باندې نه خدا کرخه پر راکو دی لکه په دې رحمانی او په دې کتابونو کې په کرخه دا او بشرا والا کتابونو چې رندا سور کړي نو دبا لاول دغه عبارت په وي الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم بیا به دې د هر ټکی تفصیل وکړي لکه الحمد راغله رجل الحمد تفصیل وکړي بیا به الله تفسیر کوي بیا به هدانا تفسیر کوي بیا به صراط المستقيم تفسیر کوي او دې به د اخیره پوری چیزی با چې کم ځای کې بس د خوخه جو ال دې بیا دې بس کی کتاب بیا ختمي خو لکه نور به د هر ټکی تفصیل وکړي نو دې و چې تفسیر قولی الحمدلله واضح دا تفسیر د الحمدلله دا و چې واضح ده واضح دی مطلب دا کنه چې لکه دا وای هر چاته یاد دی او تاسو به ټولو کتابونو کې ویل دي او تاسو ته واضح دی دا خو دی چې دا په دغه زمانه خلګي او ما ته پته نه چې غټ غټ کپانی او چې څوک د دوی نو په لس پیری برته وای خو بیا هم نه یاد وای نو الحمدلله په دې کې حمد چرند دا خو د لوګي معنی د تعریف کول
حمد لغوي معنی سره تعریف کول او په اصطلاح کې هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان من نعمة او غيرها سواء كان من نعمة او غيرها چې حمد دا هغه فعل ته ویل کېږي چې په جواب باندې هغه تعریف کول هغه تعریف په جواب باندې چا تعریف کول په جواب باندې د چا تعریف کول په یو اختیاري فعل سره برابر خبره ده کله نعمت په بدله کې یو کوي مطلب دا تا چا سره خو کړل او هغه ته دوی چې الله دې کامیاب کا او الله دې لو سړی کا نو دا هم حمد ده او که اسی چرته څوک په لار باندې روان دي او ته ورته چلګه تر ډیر زیات خسړی اته دې الله لو سړی کی نو دا هم ته تعریف وکړو پوه شئ نو دلته د نعمت په بدله کې نه کړه نو دې ته محمد وایي نو حمد څه ته ویل کېږي هو الثناء باللسان على الجميع باللسان څه کوي چې د شکر نه دغه راشي د شکر کې فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان نو شکر چې نه دا په جبه سره هم کېږي په ارکانو سره هم کېږي او په زړه سره هم کېږي خو حمد صرف او صرف په سره کېږي په جبه سره نو هو الثناء باللسان دا تعریف کول دی پس سره په جبه سره علی الجمیل الاختیاری په اختیاری فعل باندې سواء کان من نعمت او غیر برابر خبره ک نعمت وي او کا غیر نعمت وي او حمد الله دا چې نه دا وي موازی ده نو اسم لذات الواجب الوجود دا ویلو کنه بلو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال او المنزه عن النقصان بیا دا نه چې الحمد کې د الف لام کم الف لام دی د الف لام قسمونه ویلو کنه دلته موږ چې څو قسمه الف لام سي کېږي درې قسمه کم دی یو الف لام جنسي نو معنی بیا کو چې جنس تعریفات ثابت دي چاله را الله لرا او که استغراقی نو بیا معنی کو چې ټول افراد د حمد ثابت دي چاله را الله لرا او که چرته منګه عهد خارجي معنی کو نو بیا هم سمانه کو چې ټول هغه تعریفونه کم چې د مصنف پس لګی یا ټول هغه تعریفونه کم چې الله پاک د خپل ځان لپاره بیان کړی دي نو هغه ټول ثابت دي چا لره الله لره وذا الله سوک دی الذي هغه ذات هدانا الى الصراط المستقيم چې هدایت کړه د موږ نه غیر ده شریعت عظیم کې هدایت ویلو څه ته هدایت هدایت چې کنه هدایت د دې معنی نه لار خودل او په اصطلاح کې د دې دوه قسمونه راځي یو ته ویل کېږي اراءه الطريق ایو ته ویل کېږي ایصال الى المطلوب په پښتو کې د آسان مثال دار تا ته زم چورې د دې نه زما گرین چوک تا نو تماته ما رهنمایي وکا نو تا یو خبر ورته تا وکړه چې د دې نه ملاټ شو لاول په بهر په 1000 په کې بیا به دې نه لاټ شي هغه گیټ نه بوزي بیا به دې سیدی طرف ته مخ کې وځي با لاړ بشیر له یو چوک بدل راشي پای چوک باندې با غس طرف ته کټ شي بیا به زیبا بل چوک بدل راشي بیا به غس طرف ته کټ شي بیا به لاړ شي بل چوک بدل راشي جو هغه وخت طرف ته کټ شي بیا به نه زیبا چې اند کم چوک دل راغی جو هغه گرین چوک صحیح شو یو دا چل دویم دا چل چې دوی چې گرین چوک ته کار مې وای د مازیم بنوي ګری کور ده اعظم ته بوزم د نظر اته بوزه او دغه کې په گرین چوک کې دغه کې نه غوتره اته چې دا گرین چوک ده وځان خپل کار کوم پوه شئ نو اوس ګوره د لاولنې د اراءه الطريق ته د لاولنې سره اراءه الطريق او د دویم سره ایصال الى المطلوب یعنی مطلوب ته ورسو اوس په دوانو کې فرق سره اراءه الطريق ما ته ګوره لگا شاته اراءه الطريق بدی کې غلطی ممکن ده په اراءه الطريق سره غلطی ممکن ده ځکه ته ما دا دونه قسمو کو کوي چې دې نه ولر شي په 1000 په خپل کې بیا به دې لټ په ګټ باندې بوزي اوس د ما ته په دې ټیم کې قتل نه دي دا خو سب په شان دي او ما ته ګوري نه یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري ما ته چې په دې طرف لټ شي دې چې ما ته چې په دې طرف لټ شي دې په دې طرف روان شي او په دې طرف باندې لاړو بیا غس طرف ته کټ شو په ځابات ته ورسېدو او بیا له غس طرف ته کټ شو مانکوټ ته ورسېدو او بیا دې روان دي ځنه نو دې به دغه ته ورسي گرین چوک دا اوس ما خو هدایت کړی لري وردا خو ال دې کې غلطي پکې ممکن ده او ایصال المطلوب چې ما دې دې کړی نه ونیو اول ته مور رسو دغه دا گرین چوک دا اوس دې غلطي دې شي نشي کېږي هلکه پوهیږئ نو کله چې د دې هدایت نسبت الله ته وشي کله چې د هدایت نسبت چا ته وشي الله ته وشي نو بیا و د هدایت معنوي ایصال الى المطلوب سمانه وي او چې کله د دې هدایت نسبت قران مجید ته وشي یا د دې نسبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وشي نو بیا به مراد سوي اراءه الطريق سبد معنوي هم دغه وجه ده
چې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ابو طالب صاحب چې دا وفات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر ځل خفو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک سو فرمایل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بشک ته هدایت نشي کوله نو خراغله پیغمبر خراغله دې لپاره چې خلک د لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کفر تیرونه څه ته واسي اسلام رڼا ته واسي کنه نو ولي ورته الله پاک وایي چې انك لا تهدي مطلب دا دی بشک ته مقصود ته نشي رسوله هغه څوک چې ستا وختي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله پاک به مقصود ته رسي هغه څوک چې خوښ شي لکه پوهیږي کنه پوهیږي دا د شریعت عظیم خبرې دی بیانو شریعت عظیم ویل لري کنه صحیح ده دا بیا شي د هدایت په معنی دي ایصال ال المطلوب او بل څه اراده طریق چې کله نسبت الله پاک ته وشي نو سمانه وي او چې کله نسبت قرآن مجید ته وشي او یا پیغمبر سلام ته وشي نو بیا دغه خبره او په دغه ځای باندې پریرو ان شاء الله نور به سبا خبره تر کو دا مخکې به صحیح ده واړو شابه زر واړو کم څه کې باندې کوي ته مان ته پوسو کوي